که چرته زما ساده بدا شډل بدل کلیوال پښتون نه پوهیږي خو زه پوهیږم وروره نن دې په ډانګه ښکاره کوم د ټول عالم ته د ښکاره کومه چې وروره دلته د ډېر غټ منافقت کړی دی ډېر غټ سیاست ته کړی دی تا د دې علما نوم ځکه نه دی اخیستی ته د دوی په غم او په درد کې ځکه شریک شوی نه یې تا د نن خپله خوشحالي د دوی په نامه ځکه نه ده کړې چې تا ته دا پته ده وروره چې د دوی نه ماته سیاسی فایده نه ملاویږي تا دلته هم سیاسی فایده کتلې ده او خپل سیاسی مفاد دې کتلې دي دلته دې هم سیاست وکړو د یو پوسټ زما د سترګو وړاندې راغې دا ما پړاو کو یقینا ډېر دوک راته پې ودرېدو افسوس مې هم وکړو ډېر په سوچ او په فکر کې هم مبتلا کړم دا څوک نثارباز دی د بجوړ دی عوامي نېشنل پارټي سره د تعلق دی چېرته بجوړ کې به الیکشن پرون چېرته شوی دی مونږ خو د ګیلمن وزیر باندې چې کوم ټیم نه حمله شوې وه یقینا منټلی او فزیکلی مونږ مفلوج شوي وو غمجن و دردمن نو بهرحال د الیکشن با خو د ماته پته نه وه چې دلته الیکشن هم روان دی نو دا ملګری چرته د ګټلې دا جیت شوی دی نو دا یو پوسټ کړی دی چې نن ګټه د ګیلمن شهید د ډمډولۍ د شهیدانو او د شهید ریحان زیب په نوم باندې دغه پوسټ لیکلی دی یقینا په دې پوسټ زه ډېر خوشحاله شوم ډېر خوند یې راکو یوه ګیله مې هم شته او یو اعتراض مې هم شته د دواړه تاسو ما سره واورئ رونو چې ګیله زما کمه ده او اعتراض زما کم دی د سړي دلته ډېر غټ منافقت کړی دی د منافقت خوند نه کوي زه بار بار ویمه چې پښتون کم از کم که تر اوسه پورې تاسو پښتون یو وجود نه ګڼلو نو خدای دپاره منت درته کوم اوس خو یو وجود وګڼئ که نه چې په کم سر کې پښتون شهید کړی شي هغه ودردولی کېږي وځورولی کېږي نو په کار ده چې ته ورسره دردېږې ته ورباندې جاړې د خپل حیثیت مطابق جاړه دردېږه خو جاړه او دردېږه چلو هېڅ نشي کولی چوپ شه د هغې په خلاف مه راوځه ما پرونه پورې داسې پوسټونه هم وکتل چې د ګیلمن وزیر په خلاف و د خپل پښتون رور به کول بل څه نه دي کړي خو بهرحال نو دې کس دلته منافقت کړی دی منافقت یې هم کړی دی او سیاست یې هم کړی دی ګیله مې دا ده وروره اول مې د ګیله واورئ خو زه به په ټولو نه مخکې دا ریکویسټ درته وکړم چې هغه څه ورته وایي چې پلیز پوینټ ټو بي نوټډ پلیز ټرای ټو انډرسټینډ په انګلیش کې مې درته وویل اوس خو کوشش وکړئ چې زما خبره لږ سمج کې راولئ نو خبره دا ده چې زما په دې اعتراض نشته چې د خپله خوشحالي د ګیلمن وزیر په نامه کړې ده ولې نه ګیلمن وزیر زمونږ ورور یار د پوره هفتې نه زمونږ خوبونه حرام دي ریحان زیب شهید زمونږ ورور مونږ د هغه په درد باندې دردېدلي یو غمجن شوي یو مونږ هغه دپاره احتجاج کړی دی مونږ ورسره اواز یو کړی دی مونږ د بل ډمډولۍ زما خیال دی هغه ځای دی د سینیټر صاحب باندې چې کومه حمله شوې وه هغه شهید کړی شو نو هر پښتون زمونږ ورور دی پښتون چې چرته هم دی چې هغه شهید کېږي نو مونږ ورسره جاړو هم مونږ دردېږو هم مونږ د هغه په غم کې هم شریکېږو او د هغوی په خوشحالۍ کې به هم مونږ شریکېږو خو ډېر ورنه زه دا تپوس کوم چې وروره ته پښتون یې او ته د بجوړ هم یې که تا صرف دا خبره کړې وای چې د ګیلمن وزیر په نامه خو بیا به ما ویلې وي چې ټیک دی هغه ځکه چې هغه داسې لږ لاجیکلی درسته وه چې ګیلمن وزیر مونږ لسپارلی نه دی کم ټایم کې چې د پوسټ کړی دی نو ګیلمن وزیر له په لارې و خپل کلي اسد خیل ته مونږ روان کړی و نو دا له مونږ سپارلی نه و نو په کار وه چې د نام دې صرف اخیستی وې خو نه ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تا د ریحان زیب پورې نام اخیستی دی خو د ریحان زیب نه مخکې وروستو زما هم په دې باجوړ کې یو 100 کې قریب لږ علما طلبا شهیدان شول وروره تا د هغې نام ولې وانخیستو تا د علما د دې پښتون خاورې نه ولې الیدا کړله یا تا ته هغوی پښتانه نه ښکارېدل هغوی د پښتنو د خاورې درته نه ښکارېدل هغوی نام ته ولې وانخیستو ځکه دې وانخیستو وروره زه پوهېږم که چېرته زما ساده بدا شډل بدل کلیوال پښتون نه پوهېږي خو زه پوهېږم وروره نن دې په ډانګه ښکاره کوم دې ټول عالم ته دې ښکاره کومه چې وروره دلته دې ډېر غټ منافقت کړی دی ډېر غټ سیاست ته کړی دی تا د دې علما نوم ځکه نه دی اخیستی ته د دوی په غم او په درد کې ځکه شریک شوی نه یې تا د نن خپله خوشحالي د دوی په نامه ځکه نه ده کړې چې تا ته دا پته ده وروره چې د دوی نه ماته سیاسی فایده نه ملاویږي تا دلته هم سیاسی فایده کتلې ده او خپل سیاسی مفاد دې کتلی دي دلته دې هم سیاست وکړو ځکه که ته د علماو په درد کې شریک شې او که شریک نشې هغوی تاله ووټ نه درکوي دا خو کلیر خبره ده دا خو زه درته ویمه زه هم د علماو په سوچ او په نظریه باندې یم زه هم تاله ووټ نه درکوم ځکه تا ته پته ده چې دا د شیخ الهند کاروان دی دا د شیخ الهند نظریه لري دا قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وارثان دي دا هیڅکله هم سیکولر لیبرل قام پرست او د دین بیزاره
پارټیانو لا سوچ او فکر لرلو لا ووټ نه ورکوي. دا خو زه درته وایم په ډانګه. نو تا ته دا پته وه ځکه ته د هغوی په درد کې شریک نه یې او دې خوا د دوی په نامه دې کړل. زه پې خوشحاله یم چې د دوی په نامه دې کړلو. ما چې تاسو ته ړومبې وویې چې پلیز ټرای ټو انډرسټینډ پوینټ ټو بي نوټډ، ځکه درته وایم چې تاسو د خبره باندې ځان پوهه کړئ چې زه په دې خوشحاله یم چې د دوی په نامه دې کړم. ګیلامن، ریحان زیب، سینیټر صاحب او نور واړه شهیدان دا زما وروڼه دي، د یو وجود دی. په پښتون مونږ دردېږو، خو د علما سره تا خپل درد شریک ولې نه کو؟ تا د دوی نام ولې وانخیستو؟ دلته د منافقت کړی دی. ته په پښتون قام کې دوه لارې جوړوي. دونه شرم در نه راغی چې لا خو ګیلمن وزیر پروت دی، لا خو سپرلی نه دی. زه به دا خبره نه کوم چې هغه د قبر خاوره لا وچه شوې نه وه، هغه لا په اوبو لمده پرته ده. زه به دا خبره ځکه نه کوم چې هغه خو له موږ سپارلی نه دی، نو خاوره د کمې راغله. دونه خو شرم پکار دی چې خپل هغوی علما سره به دې هم شریک کړی وی که نه، دا خپله خوشحالي به دې د هغوی په نامه کړې وی. وروره ته د بجوړ یې، زه د بجوړ نه یم، زه هغه د وزیرستان پښتون یم، د بنو پښتون یم. خو لږ سوچ پکار دی، لږ فکر پکار دی. ته نن یو ممبر شوې، ما ته نشته پته دا د قومي اسمبلی الیکشن و لا د صوبایي و، خو ته یو ممبر شوې نو تاله خدای لویه مرتبه درکړه. نو پکار دی چې ته سوچ فکر هم دومره غټ او دونه وسیع ولرې چې تاله پته وي چې زما د دې خبرې سره به څومره خوشحالي راځي او څومره غم به راځي، څونه ښه اثر به وي، څونه بد اثر به وي. ته به وروره لږ اوس په سړیتوب خبرې کوې، لږ په اخلاقو خبرې به کوې، لږ به د انسانیت خبرې کوې. هر ځای کې سیاست مه ګوره وروره، ټیک ده؟ نو دا زما درته منت هم دی، پیغام هم دی او یادګرنه هم ده او وارنینګ هم دی. وروره داسې کار مه کوه. پښتون د جوړېدلو کوشش وکړه، د توړ کوشش یې مه کوه.